نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محترم کتونکو رونو خويندو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږه په دې ملک خدادات پاکستان کې نن سبا کوم خپل مابین کې نفرتونه دي، مصیبتونه دي، خفګانونه دي او مختلف مشاکل دي او نن موږ د هغې سره مخامخ یو. د دغه مشاکلو ختمول لپاره، د دغه نفرتونو ختمول لپاره او په خپل مابین کې مینه محبت او دارنګه د اتحاد او د اتفاق انتهایی اهم ضرورت دی. د دغه ضرورت په بنیاد باندې زمونږه چې کوم ډېر د دې ملک او دارنګه د دین اسلام دپاره هر وخت هغوی فکر کوي چې دا مشاکل د دې منځ نه ختم شي. نو په دغه سلسله کې زمونږه د ملګرو چې هغوی د پاکستان مرکزی مسلم لیگ د خیبر پختونخوا کوم مسؤلین چې دي، نو هغوی په دغه سلسله کې یو کانفرنس مقرر کړی دی په پېښور کې، چې هغه به انشاءالله په 11 جون باندې د اتوار په ورځ ماښام نه بعد د 6 بجو نه بعد انشاءالله شروع کیږي. نو موږ او تاسو له پکار دا دي چې موږ به د خپل ملک کې امن غواړو، به د معاشره کې د مسلمانانو په معاشره کې که موږ امن غواړو، مینه محبت غواړو، نو پکار دا دي چې موږ دا شانتې مجالسو کې شرکت وکړو، د هغه ځای نه د دغې ملګرو تعلیمات، د هغوی هغه مینه محبت، د هغوی چې کوم پیغامونه دي هغه د ځان سره ویسو. نو په دغه سلسله کې زما د ټولو نه اولا چې څومره زما مسلمانان وروڼه دي او بیا خاص کر زمونږ پاکستانیان دي، نو هغه ټول ته زما دا خواست دی، دا زما هغوی ته یو درخواست دی او هغوی ته دا زما یو پیغام دی چې هغوی به د موجوده کانفرنس کې چې دا اتحاد کانفرنس په نوم باندې انشاءالله هلته کې پروګرام منعقد دی، به دې کې به جید علماء کرام چې هغه به د هر مسلک سره انشاءالله تعلق ساتونکي دي، د هر تنظیم سره تعلق ساتونکي دي، که هغه سیاسي تنظیمونه دي، که دارنګې هغه دینی تنظیمونه دي، نو د هغې هغه مشران به راځي او هغوی به موږ ته د دې موجوده حالاتو په بنیاد باندې پیغامات راکوي، نصیحتونه به راته کوي. کار دا چې موږ په خپل هم پای کې شرکت وکړو. دارنګې زموږ څومره احباب دي هغه احبابو ته هم د دې دعوت ورکړو. اتحاد کانفرنس 11 جون بروز اتوار شام 6 بجے FC چوک ڈینس پلازا صدر پشاور.